سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. د منافقین تذکرہ او د هغوی د معلومه د خلقو تذکرہ. الله منافقانو ته فرمایي که تاسو خپل مال لګوئ په خوښۍ سره لګوئ که په ناخوښۍ لګوئ خو الله ترې دا قبلوي. په خوښه سره بعضې موقعو کې انسان کله په غیرت کې راشي، د چا په مقابله کې راشي، خوښه باندې او صدا لګي دا هغه چې وړاندې ورته ښه مالداري او وس لیکي یا تبوک ته د ویرې چې پیرینو که علا مالي زه به خپل مال بیاتن زکات او مال ورکوي دړه دی ورکوي، دړه په خواښۍ باندې دی ورکوي. نو همدا وجه ده چې هر کله دی مال ورکوي دړه په خواښۍ باندې ورکوي. نو چې کله ته مال او زکات ورکوي نو ته به دا دعا وایې چې کومه حصه د زکات دې بېله کړه، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. الله دا چې کومه حصه زه ورکوم په زکات کې دا زما لپاره غنیمت وګرځوي. دا مې غنیمت دی چې د خپل مال نه مې دونه سیند اخرت ته ولېږم. او ولا تجعلها مغرما، الله دا تاوان مګرځي چې ګینه زما دا سوچ شي د مال نه مې دونه پیسې بېلې کړه دا خو مې دې کمې کړې تاوان مې وکړو. نو اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. زکات ورکوونکی به داسې دعا وایي. او چې کوم سړی ترې نه زکات اخلي نو هغه به ورته دعا کوي آجرك الله فيما أعطيت وبارك فيما أبقيت وجعل له لك طهورا. کم سړی چې دې نه زکات اخلي هغه به ورته دا دعا کوي چې الله جل جلاله دې اجرک الله تعالی دې الله اجر درکړي فيما اعطيت کم زکات چې تا ورکو الله دې دلا اجر درکړي. وبارك فيما ابقيت او کما حصہ د مال چې دې ځان ته پرې خو الله دې په دې کې دلا برکت واچي. او وجعله لك طهورا، الله دې د مال ستا په زکات باندې پاک نه د مسلمان داسې پاک. او هر چې منافق دی نه چې خرج کوي نه طوعا کرها لن يتقبل منه، الله وی دا ستاسو نه قبلي. وجه دا ده چې انکم بشک تاسو کنتم تاسو قوما فاسقین، قوم فاسقان. فسق ویلی شي وتلو تاسو حقیقت کې د ایمان نه وتلی، تاسو د ایمان نه وتی نو ځکه تاسو صدقات نه کوي. دا بل د تفصیل دی. وما منعكم او د دې منع کړي دوی لره ان تقبل چې قبول شي منهم د دوی نه نفقاتهم د دوی نفقې د دوی خیراتونه. دا نه دي منع شوي چې د دوی دا خیرات الله قبول کړي الا مگر دې خبرې منع کړي انهم کفروا بالله، بېشکه دوی کفر کړی په الله باندې و برسوله او د الله په پیغمبر باندې. الله او د الله په پیغمبر په دې کفر کړی نو ځکه دې الله دا نه قبول. دا مسلمه ده چې د انسان اعمال عبادات الله قبلېږي چې دغه ایمان وي. ایمان بنیاد د اعمالو لپاره ده. که ایمان وي نو کته د هغې د پاسه څومره اعمال کې هغه عبادات بدنیې او کمالي خو قبول دي. چې ایمان نه وي نو که څومره اعمال کې دا بیا قبول نه دي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاسو یو سړی ډېر ښه سړی تېر شوی دی مکه مکرمه کې ابن جدعان ورته وایي. نو عایشې بیا تاسو کو د ابن جدعان په ډېر ښه سړی او په خلکو به ډېر خوراکونه ورکول، د رښتو به هم خیال ساته. د الله پیغمبر د ده به څه حال وي؟ ده خو ډېر واک په خلکو خوړلی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل د چاته په ژوند کې یو ورځ داسې نه دي ویلي چې رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین، الله د قیامت
زما کومه خطا یې ما معاف کړه چې ته الله نه استغفار غوښتې نه لرم معنا دا د پر ایس پیدا نه ورکړي ایس پیدا نه ورکړي چې د ایمان نشته حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دا مکه مالدار خلک دي نو لارې کافر دی عاص ابن وائل چې دا عاص ابن وائل مړ کېدو نو د بچو ته چې بچو ما پتا سو څومره خرچي کړي 2 صاحبن میخه تبارا پسې 50 غلامان آزاد دي بل ته تبارا پسې 50 غلامان آزاد معنا یو سړی مړ کېږي بچو ته چې بچي ورزه مړ کېږي ما ساتلی تبارا پسې 50 خان آزاد او تبارا پسې 50 خان آزاد دی وي 50 غلامان برا پسې آزاد وای سړی مړ دا بل کو لګي دا هغه پسې غلامان شروع 50 سي آزاد بیا دې بل ته دا بل مسلمان دی عمر ابن عاص ته وی چې کوم دی او تم د پلار بچي زم د پلار بچي ما 50 آزاد مستم 50 آزاد هغه د پیغمبر علیه السلام نه تاسو نبی کریم علیه السلام کې ایمان راوړې ول چې پیدا جوړه رسوا او ایمان راوړې نه رسې پیدا کړي چې پیدا نه کړي سب پیدا شو چې د غلامان آزاد اعمال الا فائدہ ورکړي چې ایمان دا متفق خبرې او چې څوک پرې ایمان نه کوي انسان څومره اعمال کوي هغه له هیڅ اعتبار نشته اوس د چا په وجه باندې پیدا کېدو شغه جدا کړي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته تاسو کو ابو طالب کو پتا ډېر خپه کېدو ایرو د عباس څخه ابو طالب کو پتا ډېر خپه کېدو او ستای ډېر زیات چې کوم د خیال ساتل نو د ست دونه خدمتونو او د دې دونه خپګر هغه ته سپیدا ورسوله پیغمبر علیه السلام کو فرمایي او زما سفارش او فائدہ او تدا چې د جهنم د میز نه یو غاړه کوي او هغه غاړه په صاحب من النار صاحب ډنډو کې کوي یو نهر دې سین دې او ډېر وي یو تل کې شانته بس سیټ ته بیل کې ډنډو کې ته جوړ کې نو دې به د اور په داسې ډنډو کې چې هغه به د پړکو ته رسیږي هغه نور جهنم نه به سیټ دی دا به دې ډنډو کې د اور کې خدا سره سی ور د دې نه به دغه دماغ خور کې معنا دادا چې ایمان نشته نو بچو خلاصې خو ذریعہ شته خو اوس د بل په خاطر باندې چې د پیغمبر علیه السلام د شفاعت په بنیاد باندې اخوا دا قبول نه چلوي خو دومره الله پاک دا غچرا خیر مو سره لګي یې سره ټکو په فارشه نه سید ابراهیم علیه السلام الله خیال ساتي حدیث کې راغلی قیامت کې با ابراهیم علیه السلام مخه تپلار راشي تا ماته سبا خبره ومنه بچی اوس به خبره منه اوس به خبره منه چې سره ته زمانه خلاص کړه راځه ابراهیم علیه السلام با الله تعالی یا الله پاک دا مقدار دی او چې د جهنم تروانی نو چې د سړی او پلار دومره په تکلیف کې بچي او ته ګوري دا د بچي د پر صبر شری او تاسو ما سره وعده کړی و چې رب لا تخزي ما بدل رسوای نو سره دینا چې کافر دغه خصم خلاصي انتظام نشته نه الله په پر وکړه چې دې پر وکړي نه الله داغه لا شکل بدل داغه نه با خنزیر شکل جوړ شي او په داسې خاوالو کې دړل شوی چې بد بنت نه خيږي نو اوس د پلار هغه شکل پاتې نشو د بچی په تیر خپل کړه کوي شي فرشته به جهنم ته واچي او دا نور انساني شکل هغه داسې د دې شکل بدل کو دا د بچی چې کوم دی د وی حیثیت دی او نو خلاصه پښتې نو دا کې دلته دې سړي د ورانه د خدمت کړي دی ډېر چې کوم دی سره سخت تیری کړی نو هغه ولا دومره چې د جهنم څخه خلاصې خو نشته د خلاصي د لپاره د قبول د لپاره ایمان شرط دی البته یو دویم ټکی دی یو نیکی ته ذریعہ د بلې نیکۍ ګرځي او یو بدی دا د بلې بدۍ د لپاره ذریعہ ګرځي یو انسان ګناه کوي او دې سفروا نه کوي د دې ګناه اثر دی چې بیا د تورو د ګناه ښکاري چې بیا به دا داسې روان بیا به داسې روان د یو ګناه د بلې د لپاره اثر شي
بطور مثال داسې وایي دا روژه خوراک ډېره غټه ګناه ده او که د لمونځ پرېښودل غټه ګناه ده. دا حقیقت دی چې د لمونځ پرېښودل دا ګناه لویه ده د روژې د خوراک نه. د لمونځ پرېښودل دا ګناه لویه ده د روژې د خوراک نه دا لویه ده. لیکن موږ تاسو که یو بلایي نو په دې کوڅو کې ګرځي نو چې که لمونځ نه کوي څه پروا یې نه کوو. که په دې کوڅه کې چېرته مسلمان کېنه خولې ته کړه دی بل به دا کفارې وایي. ولې دا لمونځ چې پرېږدو نو دا یوه ګناه د بل دپاره سبب د بل دپاره دا راته ګناهګاري ده. نو ځکه چې کوم دی که مونږ بېلمازه دی نو څوک یې داسې دونه بد نه کړي او اخوا دا بل جرم داسې شتې نه نو چې نشته نو د دې وجې نه دغه جرم خلکو ته خطرناک کړي. همدې مثال باندې پیغمبر علیه صلات وسلام یو مثال ورکړی چې خنزیر هم الله حرام کړی، شراب یې حرام کړی. وایي دا شراب مسله او چې کوم سړی د شرابو نه نه منع کېږي فلیشقص الخنازیر بیا دې بیا ولګېږي د خنزیر د علالۍ او په دې غوښو کې د لاس وي دا غوښه دې ټوکړې ټوکړې کوي. اوس د دې څه مطلب دی؟ نو مطلب دا دی چې دا شراب خو د خلکو منځ کې یو رواج نو چاته دونه جرم نه ښکاري نو دې وجې نه بندېدل د شرابو نه دا لږ ګران نه کرکه نشته نو په دې وجه باندې داسې ډېر ترې نه منع کېږي به نه. او دا خنزیر داسې څیز دی چې د غوټو ترې نه کرکه ده نو چې کرکه د یو مسلمان ته وایي دا خنزیر زه ورشه حلاله کړه او غوښې ټوکړې ټوکړې کړه په دې وینو کې او په دې غوښو کې لاس ووهه زما لاس ما کې دا خو ګنده دي دا خو د انسان ډک او دسماتی دی. نو چونکې دا په منځ کې رواج نشته نو ځکه ترې کرکه کوي نو په دې کې لاس نه وایي او داسې ورته ګوري که د انسان ډک او دسماتی. نو پیغمبر فرمایي چې څوک هغه نه کرکه کوي خو دا شراب دغه شانې څیز دی ته نه هم کرکه وکړه که نو یوه ګناه د انسان د بلې ګناه دپاره ذریعه ګرځي ځکه انسان بړه اثر وي هغه اثر پیدا شي د بیا نو دې وجې نه ګناه نه ځان ساتي. بالفرض انسان دی خطا شو سمدستي توبه سمدستي په هغې استغفار چې الله دا شی ختم کړي چې ختم نه شي ګوره هغه به داسې بیا مخکې رواني. نیکي هم دقسې څیز وي نیکي هم دقه شانتې وي یوه نیکي کې دا به د بل دپاره سبب کېږي د بل دپاره سبب کېږي. حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه کټاس کافر دی خطرناک ډېر والي کړي خو چونکې خان صاحب دی ملک صاحب د ډېر ښه کارونه هم کړي غریبانانو سره چې کوم دی او د غلامانو سره او داسې د کونډو سره دا ډېر زیات احسانات یې کړي ملک صاحب دی. هغه وخت دا ملکان ښه خلک وو کوم چې به داسې وي هغه د خلکو خیال ساته. زموږ خو دا هر څیز داسې الټا شوی شاعر دی زموږ چې مشي دی هغه دا کوشش کوي چې د کشران دا وینه څنګه وڅکوه او د دې غریب نه څنګه ووایم او د هغه غریب نه څنګه ووایم او دله پوله څنګه ووایم او دله بل شی څنګه ووایم د هر ځای خپل خپل رواج یې داسې که نه. زموږ خانان زموږ مالداره خلک په دې سوچ کوي او هغه وخت دا مالداره خانان چې هغه به دا زما غریبانان دي دا بېوسه دي ولې زما غریب خراب شي نه به داسې احسانات کول. نو حکیم ابن حزام داسې ډېر ښه سړی و نو چې وروسته بیا ایمان راوړو نو بیا بیا د الله پیغمبر ما خو ډېر شی مال برباد کړی دی دا مې کړي دا مې کړي دي بلکې د په شرط کې دا دي چې د چې کوم دی سل اوښان په بار دا غریبانان له ورکړي چې ما هغه څه کړي هغسې شي مې څه شو. پیغمبر علیه السلام ورته ویل اسلمت بما اسلفت تا خو هغه ښه ښه کارونه کول چې ورو ورو دې خبرې ته روانو الله غټې ښېګړې ته راوستې ایمان ته نصیب کړو. یوه نیکي د بلې نیکۍ دپاره سبب شي دا ښه کارونه دې کول چې الله پاک داسې روان کړی دی چې غټې ښېګړې ته یې راوستې چې ایمان نو د دې وجې نه نیکي کله دا سبب د نیکۍ دپاره کول داسې لازمي ټکی نه وي خو عام داسې وي عام داسې سبب ګرځېږي. یو سړی چې کوم دی ښه شل منه ډوډۍ خوري نو سل بګي خټه به خامخا خرابېږي خو داسې لازمي چې خرابه شي داسې لازمي ټکی خو نه دی خو بیا هم احتمال دی څنګه چې دغه شانې دا هم داسې چې کوم دی اسباب وي نیکي کوه دا به د بل دپاره سبب وي بدی نه ځان ساته. نو الله فرمایي د دوی دا نیکي ولې نه قبلېږي په دې وجه نه قبلېږي چې الا انهم کفروا بالله دوی کفر کړی په الله باندې او برسول د الله په پیغمبر
ولا يأتون الصلاة بين رازي منست إلا وهم كسالى مگر دیوی سوس منست چې پاسي کې نو بلډې نه وړي نو پدې باندې باعث ایمان نه دی نو بس دا چې کله سې سوګرا ته بل نه وي چې مونږ نه کوي چې تاسو وته را پاسي کې او دارنګ ولا ينفقون دوی خرج نه کوي الا وهم کارهون مگر دوی بدګړون کی وی دا نه فقط ولی بدګړي ځکه چې د ثواب ته نشته د الله سره محبت او مینه نشته په خلاف د مؤمن نه هغه دغه داسې مال لګي قل وتنفقوا تاسو خرج کوي توهن په خواخه او کرهم یا پنا خواخه لن يتقبل منكم هرگز بقبول نکړي شي تاسو نه انکم بشک تاسو کنتم قوم تاسو یې قوم فاسقان وما منعهم ندی منکړي دوی در ان تقبل منهم چې قبول شي د دوی نه نفقاتهم د دوی خیراتونه الا انهم مگر پدې وجبانی کفروا بالله دې کفر کړي په الله او برسوله او الله په پیغمبر ولا يأتون الصلاة دين رازي منست إلا وهم كسالى مگر دوی سوس ولا ينفقون دوی خرج نکي إلا وهم كارهون مگر دوی بدګړون کی الله تعالی زمان ویلو الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله